د ټول لومبه هجرت چې دی کنه دا ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ کړی دی. ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ د ټول لومبه هجرت دا کړی دی او هجرت داسې آسان کار نه وخا دا ګران کارو. د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیبي وا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او د دوی یو زو دغه نوم سلمہ دوی یو هجرت خزي او خاوند دواړو حبشي تم کړي وو او بیا د حبشې نه چرالو نو دویم هجرت مدینه منورې ته وکړو. نو دا ابو سلمہ رضی الله تعالی او د دې خزي خاوند ډیر عجیبه واقعه ده. دوی دواړو په یو بل مینوم ډیر زیاته مینه و د ابو سلمہ او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ. یو ځل دواړه ناستو کنه نو د ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ تسوي د خزي تسوي او ای ابو سلمہ د خپل خاوند ته وي راځه نن یو خبره کوي څنګه وي خبره دا کو کنه کو چرته زمړه شو مستانه مخ کې کنه نو ته په زمانه ورستو بل خزانه کوي او کو ته زمانه مخ کې مړ شو کنه نو زب بل خاون نکوما چې جنت کې دغه دو پد وایو. دا مشوره وکړه. نو دا ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ فرمای دا خاون یو ته وی او ای ام سلمہ کو ته مړ شو زمانه مخ کې کنه نو دا می در سره واده چې زب بل خزانه کوم دا مې سره واده چې زب بل خزانه نکوما خو که زستانه مخ کې مړ شوم نو ته بل خاون وکا زکه چې ته خزې نو پتا به ډېر تنگ وخت تیریږي بیا نو زما دا فرزونه شي چې زما د مرګ نه پس ته تنگ ژوند تیرای ته خزې ته زنانه یې ستا ژوند به ډېر لنډ تنګي زمانه بغیر نو ته ځان له خاون وکړه چې ژوند دې لنډ تنګ نه او ها زه سړی یم زما بلې ښځې ته ستا نه پس ضرورت نشته دی. دومره یو بل سره مینه و مینه ښه. نو کله چې دې ښځې خاون هجرت کو مدینه منورې ته کنه نو د ابو سلمہ رضی الله تعالی چې روانېدو نو د خپل ښځې ام سلمہ ځان سره روانه کړه. نو چې دا روانه کړه نو د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د کور خلک چې موږ د دس خرګنې چې کوم وا هغه را پاسېدل چې موږ د خپل خور سره پتا خرڅ کړي خو نه ده مخکې ځان سره حبشې ته بوستا او وستې مدینه ته روانه کړي ولې دا موږ پتا خرڅ کړي ده کو چې په خپل چیرته ګرځي خدا بر ځان سره نه بیاي. نو ښځه اتفاق کړه. ام سلمہ رضی الله تعالی فرمایي ما چې والد خاون سره زما وی دوی زده لاسونه اونې او مپزوري پر اخکل کور ته بوستم چې د سره بنځي زه پاتې کړم چې پاتې کړم خپل دغه کې ماشوم را سره وو په دې کې د ابو سلمہ زما چې کوم خرګنې و ابو سلمہ رضی الله زما د خاون کم خاندان چې اغه راغې وی چې تاسو زمونږ د الک نه جنې پاتې کړه دا بچي سره زمونږ دی دا سره زمونږ دی وی زما دغه کې نه ماشوم بوستو نو خاوند رانم لاړو دغه کې ماشوم رانم بوستو یو کال به ما په کور کې جړل نو چې سار به شزه په مکه کې بار تر وتم سارا ته بلاړم نو په سارا کې به د کیکورو د بوټو د لاندې ناستو ماما به چغې والی جړل مې په خپل خاوند پسې چې خاوند رانه مدینه ته لاړو بچی رانه دوی بوست ما په سارا کې وی جړل یو کال په دې طریقه تیر شو. په هغه سارا کې یو سړی په ما نظر شو ما ته وی چې خوري ته ولې جاړې ما ورته چې په خپل خاوند پسې جاړم وی چې ستا خاوند کم ځای دی ما چې مدینه ته تللی پسې ما پریدي نه هغه زه د لاس را روانې هم را روانې کړم وی زما د پلرګنې کور چې کوم هغوی ته چې ظالمانو په دې ولې ظلم کوئ چې دا په خپل خاوند پسې خپه ده پرېږدی چې ځي مدینې منورې ته کنه نو هغه ورته وی چې زه زموږ اجازت ته بوځه پسې وی دلته کې زما پس خرګنې پسې راغی چې ډېره د ماشوم ورکوي د غېږ ماشوم دی تاسو ته کور ته راوستی وی ماشوم یې رالم راکړو چې ماشوم یې راکړو وی زه په اوښ سواره شوم مدینې منورې ته یوازې راواده شوم مدینې منورې ته اوس یوازې زما الله سوچ وکړه هغه لږ مزل نه دی تقریبا 4.5 کیلومتره مزل دی مدینې منورې ته روان شوم په اوښ ناست یم د غېږې ماشوم را سره دی په اوښ ناست یم یوازې په دې غرمه کې روان یم چې د تنعیم یو مقام ته ویل کېږي تنعیم چې هغې ته ورسېدم که نه نو په دغې ځای کې دغلته یو مقام دی 2 میله فاصلې سره وی هلته کې یو تن عثمان ابن طلحه هغه څه په دې اوښ یوازې ولیدم ما ته چې خورې څه کوي پېژندم یې که نه خو یو علاقه کې پاتې کېدو ما ته چې ام سلمہ څه کوي ما ورته وی چې زه په خاوند پسې ځم نو ما ته وی چې څوک دې در سره یوازې ما ورته وی چې لا والله الا الله وبني هذا نه ما سره څوک نشته دی قسم په الله ما سره هیڅوک نشته لا هیڅوک را سره نشته والله یو را سره الله تبارک وتعالی دی
لا والله قسم په الله ما سره هیڅوک نشته الا الله یو را سره الله دی و بني هذا دا وړ کې بچي مې دغه کې دی ما سره څوک نشته واز روانه ما عثمان ابن طلحه چې زما دا خبره وارده کنه چې قسم په الله ما سره یو الله دی یو مې دا بچي دی هیڅوک را سره نشته هغه داسې غریب نیول شو د سترګو کې وښ کې رالی ور کافر دی لا ایمان نه دی راوړی ښا عثمان ابن طلحه رضی الله عنه دغه ټیم کې لا ایمان نه دی راوړی د سترګو نه وښ کې روان شوی او د اوخ دی موار ته لاس کو داسي او د اوخ نه مخ کې روان شو وی تبا وی چې ستړی به شو داسي نو اوخ په پکې نه وای ماته به خوري کوزه شته وی زه به د اوخ نه کوزه شوم او اوخ په بوسته یو ځای کې به اوتړه ځان به دونی په سوري سم لاستو نو بیا به اوخ راوستو ماته به کېناستو زمانه به لري لاړه خو به مخ کو وی ماته به چې اوخ ته وخېجا اوس کافر دی لاخه وی زه به چې اوخ ته وختم هغه بیا د اوخ موارونیو 4.5 کیلومتر لار عثمان ابن طلحه پیدل واله دی په اوخ باندې وی چې کله موږ مدینه منورې ته نږدې شو کنه او د قباء علاقه دا ونی منی داسې ښکار شو دا بادي ښکار شو نو ما ته وویلو چې ستا خاون په دې کلی کې پاتې کېږي د غلطه به عمومي او زه په اوخ باندې دغه ځای ته لاړه شه او زه هلته رالم او عثمان ابن طلحه دغه ځای نه پیدل مکې ته واپس لاړ الله ام سلمہ رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله د عثمان ابن طلحه په شانت شریف انسان ملا تر اوسه پورې نه دی لیدلی دا سینه کمل انسان لا مان دی لیدلی کافر او د دې بدله ولا بیا الله تبارک وتعالى ورم کړه دا عثمان ابن طلحه بیا ورسته مسلمان شوی هم دی ایمان راوړ بیا کنه هغه زمانه داسې و چې د کفارو په زړه کې هم دومره حیا او غیرت او عزت پردی زنانه د مکې نه روانې په اوخ باندې مدینه منورې ته رسي 4.5 کیلومتره پیدل سفر کې خو هغې د زنانه ته به برندې کتلي کافر د ایمان نه دی راوړی راشي اوخ ورته کېنی وایي اوخېجه ورته په خپله دې سیټ ته لاړ شي ودرېږي چې کله اوخ ته وخېجي بیا راشي موار ونیسي او پیدل ته روان شي هغه زمانه په کفارو کې دومره حیا او عزت غیرت پکې الله تبارک وتعالى زموږ د ټول حیا او عزت او غیرت نصیب کړي نن سبا مسلمان کم حد ته رسیدلی دی د یو مسلمان په بل مسلمان دومره اعتماد شته چې زما د خور لور به د دې کور نه دی کور ته په عزت بوزي دومره د یو مسلمان په بل مسلمان اعتماد پاتې شوی دی دا زما په گاون کې پاتې کېږي زه به نه یم دی به زما د کور حفاظت وکړي دومره اعتماد د مسلمان په مسلمان نه دی پاتې شوی ولې نه دی پاتې شوی ځکه دا مسلمان د اعتماد دی نه نن سبا دی نه حقیقت دا دی نو دا ولې موږ دې حد ته رسېدلي دا موږ کمې بې حیایۍ ته رسېدلي یو هر انسان له دا پکار دی چې پردی زنانه ته وګوري د دې زنانم خاون شته ته دې زنانم زما په شان غیرتي رور شته ته دې زنانم زما په شان غیرتي پلار شته دی د کومې خور ته چې زه په بد نظر ګورم نو د دې رور کو خبر شه به څومره خفه کېږي کو زما خور ته څوک په غلط نظر وګوري زه به څومره خفه کېږم ولې دا سوچ نه کوو مونږه ولې دا فکر مونږ نه راولو دا کوم زنانه چې ما سره خبرې کوي په موبایل کې په ټلیفون کې په بله طریقه کوي ووایه په ذهن کې که نه وایه که زما خور لور د چا سره کوي زه خبر شم زما په کوم حالت خیر دی دا کمقله ده نه پوهېږي نن مسلمان د اعتماد نه دی پاتې شوی خشیت الهی نه دی پاتې شوی د الله نه یره نه دی پاتې شوی معاشره به هله سمیږي چې کله موږ په ذهن کې دا خبره راولو چې الله ما اینی الله زما خبرې اوري زه په توره تیاره کې ما په توره کوټه کې ما په یوازې ځای کې ما د ټولې دنیا نه پټ شم خو د الله نه به څنګه پټېږم چې کله دا فکر مونږ ته راغی که نه چې ما الله اینی ما الله اوري چېرته به هم د دې انسان نه ګناه ونه شي چېرته به ګناه ونه شي خو مسله دا ده چې دا د ژبې خبره ده او زړه نه ده تسلیم کړي چې کله زړه دا تسلیم کړه که نه چې ما الله اینی الله ما اوري بیا به چېرته هم د انسان ګناه ونه کې خو دا مونږ په ژبه وایو الله ما اینی او الله ما ګوري او بیا چې یووالی شو بیا په ګناه باندې دغه کو نو خبره مې دا کوله چې دا عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زه د مدینې منورې ته ورسولم خو ماته په بره باندې نه دي کتلي نو دا هجرت څه آسان کار نه و نو لومبی هجرت بیا ام سلمہ او ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ کړه مدینې منورې ته تللی بیا یو صحابي
د عمر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی اذا الله پاک پیغمبر هلک هجرت کوي نو زم هجرت کوم مدینه منورې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عمر تم هجرت کولې شي اذا الله پاک پیغمبر انداخله خو په پټه پټه زینو زبم زم په پټه باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عمر په پټه وزه مدینه منورې ته ځان ورسوه زه خو په پټه نه زم زه خو په پټه نه زم نو نبی رسول الله سکای بس زه یو کار کوم توره راواغستا اولاد خانه کعبه نه طواف وکړو او چې طواف وکړو نو دا توره د تیک نه راوښته او کړه سره ورکو اے خلکو ما ته وګورئ زه عمر یم کو څوک مې نه پیژنې نه زه څوک یم زه عمر یم کو څوک مې پیژنې خو پیژنې مې کو څوک مې نه پیژنې وګورئ ما ته زه عمر ابن خطاب یم خلک ورته ویني موږ دې پیژنو کنه څه چلې مدینه منورې ته روان یم هجرت کوم کو بچا کې طاقت مخې لراشه کو بچا کې زور امام نه کینو مخې لراشه عمر هجرت روان دی ځکه چې خلک په پټه د مکه نه وته کنه نو د دې هجرت کنه عمر له مخې له سو ورتلو مخې له سو نشو ورتلې لا دم هجرت کو بهر حال د نبی اسلام د هجرت واقعه ان شاء الله پر روانه جمعه باندې کو الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین مطلب می دا د سیرت د بیانولو مقصد دا دی چې دا اسلام مونږ ته په ډیرو تکالیف را رسیدل په ډیرو مصیبتونو را رسیدلې دي په دې کې خزه خاون جدا شوی دي په دې کې د غیګو ماشومان جدا شوی دي په دې کې د زنانو یو وخت په یو پورې بل وخت پورې تړل شوی دا یو خوروان کړي شوی بل خوروان کړي شوی په منځ دوه ټوټې شوی دي دا مونږ ته داسې نه دی را رسېدلی نن چې مونږ د ایمان او د اسلام خبره کوو که نه نو چې مونږ دا خبره وکړو یاره دین اسلام قرباني غواړي یاره د چندي ضرورت دی جومات رغېږي مدرسه رغېږي نو مونږ په جیب کې ګورو نو 10 روپۍ پکې وګورو نو مونږ وایو دا پکې ور واچوه ایک شو نو زما بچی چې هر سحر ځي نو د 500 نه کمې نه وړي نو مونږ وایو مونږ په دین اسلام مین یو ښه نو بیا چې د ګیرې خبره راشي که نه چې ګیره پرېږدی دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت نه دی یاره دا خو ګران کار دی ورکه مشوره به پکې وکړو مشوره به پکې وکړو او الله دې توفیق راکړي نو الله چېرته تا ته توفیق نه درکړي چې تی نه پرېږدي الله څنګه توفیق ته نن نه ووایم ما پرېښې ده نو دا دین اسلام موږ ته په قربانو راغلی دا په تکالیفو راغلی دی موږ صرف د ژبې مسلمانان پاتې شو الله دې موږ د زړه مسلمانان جوړ کړي